پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منوره ته راغی او د قرباني نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د قرباني حکم وکړو چې قرباني وکړي خو بیا دا مو فرمایل چې درې ورځې به سیوا غوښه نه ستور کوي ولې د درې ورځې به سیوا غوښه نه ستور کوي ولې وجه سوا چې هغه کې غربت ډیر زیات څومره غربت و صحابه به صرف لنګونه والي پر به دا ټول جسم ښکارېدو صرف یو کپړه به ورسره او چې شهیدان به شو چې سر به ورپټول نو خپې به ښکارېدې او چې خپې به ورپټول سر به ښکارېدو دومره غربت و خو پیغمبر علیه السلام بیا هم نه ویل چې تاسو د قربانۍ دا پیسې شکل د غریبانو فقیرانو څنګه ونه ورکړي دا تا ځان افلاطون جوړ کړی چې دا شی داسې وکړو دا شی داسې وکړي او په قرآن کې دې حکم نشته تذکره نشته د ځان نه لګیای د قرآن وړي کې سورۃ 3 آیتونه دی بګي ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فصل لربک وانحر منذ که د خپل رب د پاره وانحر قربانی وکړه مفسرین لیکلي دي چې د فصل نه مراد چې کم دی د غټ اختر منځ دی او د وانحر نه مراد چې کم دی د یوم النحر یعنی د غټ اختر دروازه قربانی ده مفسرین دا لیکلي دي او تاسو په قرآن کې د قرباني تذکره نشته ولې نشته آیاتونه ټک کې دي نه خو بهرحال د قرآن خدا خبره ثابت شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې لس کال تیر کړی دي لس کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل قرباني کړی ده چې قرباني واجب نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې غربت ډیر زیاتو دا غي موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرباني کړی ده ته چې کوم خبر کې دا خبره غلط ده